وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. د ملګری د یو ملګری خو سوال نه دی کړی بلکې ډیرو ملګرو پرسنل کې رابطې هم کړې دي او ورسره دا وایي چې رب لسم شعبان باره کې تاسو وایي ګروپ کې نو ان شاء الله ګروپ د باره به ومو او عمومي انداز کې ودا تاسو ټول ملګری به شیر هم کوي چې څوک یې سوشل میډیا باندې څوک هم شیر کوي نو شیر کولای شي ټول ته به اجازه وي. د شعبان په لسم شپې ته شب براءت ویل کیږي یعنی هغه شپه چې مخلوق ته بګي ګناهونه الله رب العزت بری کوي او خلاصي ته تقریبا د دې شپې د فضایل متعلق د لسو صحابه کرامو روایت موجود دي. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د شعبان په لسم شپه باندې ما نبی رسول الله والسلام د شپې موقع چې بخپل آرام ځای کې موجود نه وته له وې ز جنت البقیع قبرستان د ورغه محل د نبی رسول الله موجود. بیا ما ته ویل چې نن شپه د بلسم شعبان شپه ده او په دې شپه باندې الله رب العزت آسماني دنیا د نزول فرمایي او د قبيله بنو کلب د چیلو د ویختو په تعداد په مقدار باندې الله تعالی ګناګار بخي. بل حدیث مبارک کی راځي د شپې متعلق چې دې شپه کې الله تعالی چې څومره په دې کال کې روان کال کې څومره ماشومان پیدا کیږي هغه ولي کې څومره چې په دې کال کې وفات کی هغه نمونه مولي کلی شي او په دې شپه باندې وستاسو اعمال هغه الله تعالی د پورته کیږي او د په دې شپه باندې رزق نازلېږي. د کشان یو بل روایت کې هم موجود دی چې په دې شپه باندې تمام مخلوقات مغفرت کیږي سیوا د وو کسانو نه یو مشرک بل د والدینو نافرمانه کینور سړی او شرابي سړی قاتل او څوک چې د دې دغه نه گیټونه دا پنسل لاندې ساتي نو دته به معافي نه ملاويږي او چغل خور سړی چې څوک چغلي خوري د کسانو تبا په دې عظیم شپه کې ټول ته مغفرت کیږي خودي ته مغفرت نه کیږي الله زموږ او تاسو ټول توبې قبول کړي ترڅو چې دې توبې نه وکړي نو دی به نه معاف کیږي. علي المرتضی رضی الله تعالی عنہ یو روایت هم په دې باره کې منقول لې چې بدیش په باندې عبادت کوي او د ورځې روزه ونیسي د ورځ شپو نور راځي او شپه راځي یعنی مطلب دا ورځ راځي او شپه راځي د الله تعالی په بندګانانو الله تعالی خپل بندګانانو د خاص طرف ته متوجي کیږي او اعلان کوي چې سو ګناګار شته چې دا ګناونه وبخمه څوک دا دشته چې رزق مان غواړي او رزق کې برکت واچومه دا سي مصیبت زده سړی شته چې هغه نه مصیبت لره کما. نو دې ټول احادیث مبارکو د صحابه کرامو د بزرګان دین زمونږ چې کوم کابیر دي داغي د عمل نه ثابت ده چې بدیش په باندې درې کارونه کول پکار دي. نمبر 1 دا قبرستان د سړی زینو سړی دي سال ثواب او مغفرت دعا د بر لار شي لیکن دا خبره به میا ساتي چې نبی رسول الله والسلام ګوره پوره ژوندۍ کې بخپله ژوندۍ مبارکه کې یو ځلې تشریف وړلې دي او د شوی براءت بشپ باندې جنت البقیع د تل ثابت دي که یو سړی په خپل ژوندۍ کې یو ځل زی نو د نبی رسول الله والسلام د سنتو تابعداري به وګڼل شي چې او د نبی رسول الله والسلام سنت تابعداري د بارزي نو د اجر او ثواب به ورته ملاويږي. لیکن که یو سړی زی او الته کې شمی بلې او صادرونه غوړي او الته کې چراغا جوړي د دې اهتمام کوي او هر کال کوي او دا ضروری ګڼي او په دې شپه باندې چې نو دا په ارکانو کې داخل ګڼي نو دا خبره ټیک نه ده بدعت شو. بیا دیو بجنه نبی رسول الله والسلام چې څومره درجه کې د نبی رسول الله یو کار ثابت دی په دغه درجه کې کول به کار دی او دې تنوم د اتباع سنت او دین ورته ملاوي او کنه تر ځان خبرې جوړې دي بیا بدعت وي. په دې شپه باندې کوي سړی نوافل کوي تلاوت کوي ذکر او اذکار کوي د دې اهتمام کوي نو یا ساتي نفلی یو داسې عبادت دی چې پای کې ځان لواله بهتر دی چې ځان لدو کې نفل کې ځان لواله بهتر دی ځان له عبادت وکړه نو په خلوت کې دا عبادت کولی شي د دې په ذریعہ باندې الله تعالی ته انسان نزدیکی او نوافل و غیره سمه چې سړی ځان لګي کور کې کوي نو دا ډېر لوی د غنیمت خبره ده. د نوافل جماعت جوړول مخصوص طریقې سره بیا دوم رزل سوره فاتحه او سوره یاسین او فلانه او ډنګلې دا خبره تر چې څوک کوي نو دیو جن دا نه دی پکار او د فضیلت پشپ باندې چغي سوره وهل میلې لتل او په قبرستان کې میلې جوړول او اجتماعګانې کول نو په دې شپه باندې بالکل نه دي ثابت بلکې څومره ځان لواله الله تناست او خپل مناجات کې او دغه کې کوشش کې دعاګانې کې او د خپل وختونه کې مدکې نو دا ډېر خولي خبره جزان ده اسف فزول بقواسات نو د دې شنو نزان بچ کی نو د ورځې روزه نیول مستحب دي. یو خدا چې علي المرتضی رضی الله عنه روایت دی او دویمه دا
چې نبی رسول الله به هر میاشت کې ایام 20 یعنی 14 سولسمه په لسمه باندې به د روزي اهتمام فرمایلو نو پای کې بخپله د شعبان د روزه به کې داخله ده نو که بدینت باندې سوګ روزو نسی نو یقینا چې د اجر او ثواب امید د الله تعالی نه دی او الله تعالی اجر او ثواب ورکړي باقی په دې شپه باندې ګورې ما کتلې دي چې اکثر به خلک څوک پټاخي څوک شپېلی او څوک آتشبازي کوي او څوک د حلوا د رسم به ډیر زیات ته څوک سکی څوک سکی د دې خرافات او اسرافات نه بالکل ځان بچ کوي ګورې شیطان تاسو په فضولیاتو کې اخته کوي او انسان به دې کې مشغوله کوي او د الله د عبادت نه او د الله تعالی د رحمت نه مونږه محرومي چې کوم اصل مقصد دی هغه اصل مقصد زمونږ نه فوت شي بیا نو دی وجنه کوشش کوو چې اصل مقصد ګورې را نه فوت نشي ټول ملګرو ته می درخواست دی چې بالکل د شپې عبادت وکړي تلاوت کوي ځکه خو لازم نه دي چې بکور کې بخل کو زور زبردستی کوي او سړی ستړي ستومانه دی او ته یا جمعات کې نن سبا خلک داسې کوي چې مليانو ته ویل راشه تاسو سورې یاسین وي ها که یو سړی بخپل خوخه باندې نه سورې یاسین یو ته غوږ کې د خسته خبره ده یو سړی ذکر کوي ته وسره کې نه خسته خبره ده یو سړی په جمعات کې ناز د منځونه کې تم ودرې دي منځونه کې کوي بهتره خبره ده خو بهتره دار چې څومره ځان له یو طرف ته کمره کې کور کې आवाज عبادت کې ذکر کې تلاوت کې منځونه کې بس دا بهترین خبره ده او سبا سړی روزو نیسی نو دانه ده چې ته یاره ټول کور باندې لازم کې یا څوک بیماری دي تم نه ګوري یا چاته وزر یا غي تم نه ګوري او بیا چې سورې مو او خلک هم بازاب نو د سی باندې کې دا نفلی عبادت ته پدې بسوک بازاب نه چاله به تکلیف نور کې نو کچونی ول ډېر خپل خبره ده خو ځان ګوره د دینه بچ کې چې د شریعت نه خلاف یو کار نه کوي اسنه چې ځان به یو تاسو به یو کار کوي نفلی به یو غي نه بدعت جوړږي الټه به ځان ګناګار کوي لہذا د شپې عبادت هم ثابت دي د ورځې روزنی ولم ثابت دي لازم او ضروری نه دي کچونی ول ډیر خپل خبره ده باعث ثواب او اجر دی پکې غیري الله ټول له توفیق ورکړي چې بدې شپو کې عبادت وکړي د ورځې او شعبان اسم مبارک میاشت او ډیره بهترین میاشت عائشه بی فرمای رضی الله تعالی عنها چې نبی رسول الله د شعبان د رمضان نه پس که یو میاشت پوره روزي زیات روزي او کثرت سره روزي نیولې دي نو هغه د شعبان میاشت نو دا مبارک میاشت کوشش وکړي ملګری چې یو زنانه وغیرہ زما سو کوم आवाज وري د شپې عبادت کوي د ورځې روزو نیسي او څومره د نه عبادت کې دی شو کوي